د بردیر لري پرتا سیمه کوستان ګلدۍ کې تیره شپه د بجلی د شارټ سرکټ له وجې په یو کور کې اور لګېدلی و کوم چې د سترګو په رپ کې نور کورونه په لپیټ کې واغیستل او هیره شول. مقامي خلکو په خپل مدد سره اور وجلو ډیر کوشش وکړله خو ولې په اورې قابو ونه موندله او 8 کورونه او په کورونو کې موجود سامانونه څاروي نغدي روپۍ سونا په مکمله توګه هیره شوه. د دې واقعې په هکله زاهدن محمد ابراهیم وطن ریډیو ته وایي د اور لګېدلی و ټول نه پهله د شیر افضل په کور کې د شارټ سرکټ نه د بجلی د تار دونه او بیا هغې ځان سره خواوشاته نور کورونه هم په دغه کې واغېسته لپیټ کې واغېسته. زموږ د بدقسمتۍ نه چې د فایر بریګیډ دلته هېڅ تصور نشته نه د هغې پونچ څه تصور شته دی. په امدادي سرګرمیانو کې حصه اخیستونکي د سعودي عرب نه راغلی مسافر ځوان هم په دې حادثه کې سوځېدلی دی او په موقع په حق رسېدلی دی. نواب نومې هلک پکې وفات شوی دی. هغه هم د کور اور مړ کولو کې ښکته پرېوتی و د چت نه اور مړ کاوه ښکته پرېوتی و نو هغې کې به یې خلکو نه ولیدلی. سهار به بیا د خلکو نظر راغلی و هغه چت هم به د پاسه پرېوتی و او د قریب ورځو کې د سعودي عرب نه راغلی او میاشت نیمه کېږي چې د سعودي عرب نه راغلی. په بردیر غرایزو سیمو کې اکثر د ژمي په موسم کې داسې د اور لګېدلو پیښې رامخته کیږي کوم کې چې ډیر جاني او مالی نقصان کیږي. په تیرو څلېرویشتو ګنټو کې د کوستان ګلدۍ پیښې نه علاوه په بردیر اوشیرۍ درې جبر نشان بانډه کې 3 دوکانونه په داروړه کې یو دوکان او دغه شانتي په باټل کې یو کور هم د اور لګېدلو له وجې سوځېدلی دی. ناصر زاده ریډیو وطن بردیر